دا دنیا او په دنیا کې چې څومره مخلوقات الله جل شانه پیدا کړی دي او په دې کې بیا اشرف المخلوقات انسان بنی آدم دا ټول د نیستنا الله جل شانه هست رئیس دي اول معدوم نو د نشنه الله جل شانه اشتکل او بیا په دې باندې نش او فنا راځي انسان مخکینو هر یو انسان چې دنیا ته راځي د دنیا دراتلو نه مخکې د نوي پرده عدم کې وي بیا پیدا شي نو وجود ته راشي بیا په دې باندې مرګ راشي نو بیا فانی شي دغسې ابو البشر ابو الانبیاء حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام ړومبه انسان دے ړومبه بشر دے او ړومبه پیغمبر دے چې الله جل شانه پیدا کړي داغه نمخ کې د سره بشر غونه البته دنیا الله جل شانه جوړ کړی و او داغه نمخ کې د دنیا هم نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د دنیا نمخ کې اوبوي او داغه نمخ کې د اوبم نه وي هوا خلا او د هوا نه وړاندې بیا هوا او خلام نو او د الله جل شانه ذات هغه وخت کې مو داغه نمخ کې مو هغه د عدم نه وجود ته نه راغلی هغه موجود محض دی په دې ټول دنیا او په دې ټول مخلوقات باندې معدوم مقدم دی بیا وجود ترال الموجود شل او بیا به فنا راځي او هر یو مخلوق پرده آدم ته ننوځي پناه کی نو د وجود د انسان پیدایش نه آدم محض دی مطلق چې د معدوم دی ځکه چې د وجود الله جل شانه ورکړي متحرک ته حرکت کوي ناسته پاسته کوي کارونه کوي څوک ښه څوک بد او نه موجود محض دی کچره دی همیشه نه وي او همیشه پورې وي نه بیا په د باندې مصائب نه راتلل تکالیف نه راتلل بیماری او په نه راتله بوډاواله او په نه راتلو مرض په نه راتلو فنا او په نه راتله مرګ به نه راتلو د دې انسان د وجود تقاضا دا چې د صفات اختیار کیو کمالات د الله جل شانه د طرف نه د فیض په شکل کې د طرف ته راځي او هغه اثر اخلي د الله نه او د آدم چې د معدوم دی د دې تقاضا دا چې په دې باندې نقصان راځي د کله بیمار شي کله نهر شي کله فقیر شي کله ړوند شي کله کون شي کله بوډا شي کله بیا مړ شي وفات شي د دواړه تقاضې په دې کې موجود دي او دواړه قسم صلاحیتونه په دې کې شته د کمال او د خیر د حصول او د شر د حصول او د نقصان دراتلو دا مواد او استعداد او صلاحیت هم په دې کې شته او هغه هم په کې شته دواړه شته ځکه په انسان باندې په دنیا کې مصائب او تکالیف راځي دا څه کې دی نشي چې دا انسان په دې دنیا کې ټول عمر دی خوشاله او هر کمال ته رسیدلی او کلم د باندې تکلیف نه راغلی او همیشه د یو شان وي ځکه چې دته وجود محض نه دی حاصل له خو معدوم دی خو خدای پاک شته تر راوست او دا سم نه کیږي چې همیشه
دی په هر لحاظ سره نقصان سره مخامخ کم از کم وجود الله جل شانه ورکوي او په حقیقت کې دا دنیا دا جوړ کړی الله جل شانه دغه څه ده په دې کې کمال او نقصان هم شته او په دې کې خیر او شر هم شته او په دې کې حق او باطل هم شته او په دې کې عمران او فساد هم شته په دې کې راحت هم شته او مصیبت هم شته په دې کې صحت هم شته او بیماری هم شته په دې کې وجود هم شته او عدم هم شته دا مجموعه ده د کائنات دا ځمکه د اسمانونو الله جل شانه داسې جوړ کړي په دې کې دا نشیب او فراز مد و جزر عروج او زوال دا هر څه په دې کې شته او په حقیقت کې دا د دنیا ښایست دی زینت دی که چېرې دا پکې نه وي د دې دنیا د خیر د دې د ښېګړې د دې د کمال د دې د ښایست به پته نه لګېده ذوق یو شاعر تیر شوی دی په هندوستان کې د هغه یو شعر دی گلهای رنگ رنگ سے ہے زینت چمن اے ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف سے گلهای رنگ رنگ سے ہے زینت چمن چمن چې ګلونه پکې وي د هغې ښایست په دې سره دی چې په هغې کې مختلف رنګونو ګلونه مختلف رنګونو او چې کله یو رنګ ټول ګل نه وي نو بیا هغسې ښایست ني چرته سور ګل دی چرته زیړ دی چرته سپین دی چرته توربخن دی چرته ګلابي دی چرته غټ دی چرته وړوکی دی د دنیا ښایست په دې کې دی چې په دې کې اختلاف په دې کې ورځ هم شته او شپه هم شته د ورځ په قدر سړی اله پوه شي چې شپه تېره شي چې شپه وي که شپه نه وی د ورځې په خوند به څوک نه پوهېدل او ورځ به مسلسل او د شپې په خوند سړی اله پوه شي چې دا ورځ وي د ورځې سهار پاسي ټوله ورځ ځان ستړی کړي څوک پسه کې څوک پسه کې لقد خلقنا الانسان فی کبد مونږ د انسان په ستړو ستومانو کې پیدا کړی دی مشقتونو کې سهار نه تر ماښامه پورې زمیندار په پټي کې ځان ستړی کړي دکاندار په دکان کې ځان ستړی کړي ملازم ملازمت کې ځان ستړی کړي بابو په دفتر کې ځان ستړی کړي بیا چې د شپې کور ته ستړی راشي بیا د شپې په قدر پوهېږي چې شپه کې څومره خوند دی د شپې لذت د اله محسوسوي چې رس تېره شو نو عرض مې دا کولو چې دا دنیا الله جل شانه پیدا کړي داسې ده سمندر چپې وایي نو چې چپه په شا لاړه شي نو بیا بله چپه راشي په وچه باندې سوره شي سمندر پورې لاړه شي 6 غزه 9 غزه 15 غزه بیا په شا دي چې په شا تلل په سمندر کې نه وي بر راختل بنو مارغه چې په اسمان کې الوزي نو وزرې بندې کی نو په ښکته راشي لږ چې وزرې بندې کی نو بیا اوس پړي نو بیا د الوتل اوچت شي په برځي که چېرې دا وزرې ټپکول نه وي نو بیا به دا وزرې خورولی نه شي او چې همیشه مسلسل وزرې خورې وي نو بیا به ستړی کېدو خامخا یو وخت ټپکوي د پرواز اله تیزیږي چې د کې حرکت وي د کې عروج او زوال وي تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچ اڑانے کے لیے مخالف سم نه چې هوا چلیږي نو دا د مارغه د الوتلو د هغې د اوچتېدو سبب ګرځي ترقي دی د هغې سره ټکر وي په دې دنیا کې دغه تضاد شروع دی د جنگ و جدال خیر او شر حق او باطل عروج او زوال او هغې سره چې کوم دی نو اشیا ترقي کوي او په وړاندې د دنیا قایمه ده یو شی فنا شي نو د هغې نه 2 او 3 څیزونه روځي 2 فنا شي نو د هغې نه 10 څیزونه پیدا شي مونږ چې کوم خوراک کوو روټۍ خورو مثلا
د غنمو، نو د غنمو دانه په خاوره کې زمیدار وغورځي، نو د غنمو دانه فنا شي، د هغې نه تیغ روزي. بیا د هغې تیغ د ترقۍ دپاره ځمکه خپل اجزا د تیغ ته ورکوي، نو د ځمکې هغه اجزا چې کوم د تیغ کې او د بوټي کې استعمالیږي دا فنا شي، بیا هغه بوټی ترقي کوي. بعضې تخم او دانه هغه د ونې وي، نو د هغې نه غټه او ضخیمه ونه جوړه شي. د ځمکې اجزا د دې په ترقۍ کې فنا کېږي، سره استعمالیږي، په هغې کې نمی ده، نم دی، اوبه دي، هغه استعمالیږي، نور خوراکونه دي پکې هغه استعمالیږي، هغې سره دا ونه ترقي کوي. بیا دغه ونه د دې اجزا استعمالیږي، په هغې باندې میوه لګي، او دا میوه د انسان بیا خوري. میوه فنا شي، سیو فنا شو، مالټه فنا شوه، هغه هلاکه شوه، بیا د انسان معدې ته لاړ شي، انسان ترقي کوي، د هغه ته نوینه جوړېږي، د هغه د بقا سبب او ذریعه ګرځي. چرګې بچي د هګۍ نه روزي، هغه لوی شي، هګۍ ومخکې هغه فنا شو، ختمه شي، هغې نه بچی پیدا شي، بیا دغه بچي او حده پورې ورسېږي، بیا د انسان په هغې باندې چاړه کړي، حلال کړي، ذبح کړي، او بیا چې کوم دی نو کټوۍ کې پاخه کړي، بیا اخري. چرګه چرګوټی هغه فنا شي، د انسان د بقا سبب او ذریعه ګرځي. بیا د انسان په خېټه کې دغه خوراک څښاک چې لاړ شي، نو دا فنا شي، او د دې نه وینه جوړه شي، هغه په بدن کې خورېږي. بیا دغه وینه دا فنا کېږي، او د دې انسان په زړه کې، په مزغو کې، په رګونو کې، په پلو کې، په سرمن کې، په غوښه وډوکو کې استعمالیږي، د هغې نه قوت ټول بدن ته خورېږي، دی پې د الله جل جلاله بندګي کولی شي. که چېرې د انسان د خپلې ګټې او د خوراک څښاک په ابتدا کې نیت دا وی چې دا زما د بقا سبب ګرځي، او چې دا د خوراک څښاک وکم، نو زه پې د الله بندګي کولی شم، نو دته به په دې ملازمت کې، په دې نوکرۍ کې، په دې ګټه کې، په دې خوراک څښاک کې بغیر د ورکړې نه، صدقې نه، په دې کې به اجر. انما الاعمال بالنیات، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او دا هغه طریقه استعمالولی چې په کوم باندې رب راضي کېږي، چې د الله په ذکر باندې، په نوم باندې د دې خوراک ابتدا کولی، او د الله په نوم باندې ختمولی، او د هغه شکر ادا کولی، او نسبت یې د دې نعمت او د خوراک رب ته کولی. دا الله ما تراکو الحمدلله، دا الله په نوم باندې زه شروع کوم، خرمه بسم الله، او بیا چې کله اخري، نو د هغې نه پس الحمدلله ووایي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دې دنیا کې چې په انسان باندې کوم تکلیف او مصیبت راځي، د انسان سوچ دی، او د کافر انسانم سوچ دی، خو هغه لغونې بدل وي. هر یو انسان طبیعي تقاضا او د نفس خواهش دا وي چې زه دې همیشه روغ وی، بیماری دې په ما نه راتلی، او د دې لپاره سوال کولم پکار دي د الله جل شانه نه د عافیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو چې هغه داسې کمزوری شوی، حدیث مبارک کې الفاظ راځي لکه چرګوټی، چې یعنی انسان نه چې چرګوټی جوړ شي، ډېر کمزوری شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تپوس وکړو چې دا ولې، هغه ورته وویل چې زه سوال کوم چې یا الله، قبر کې چې کوم سختۍ او تکلیفونه په ما راولې، او په حشر کې او په آخرت کې، نو هغه په ما په دنیا کې راوله چې هلته مې بیا په اسانه وخت تېرېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره د هغه د ناراضتیا اظهار وکړو، او وی فرمایل چې داسې کې داسې مه وایه چې یا الله ما په حشر باندې د حشر د رسوایي نه وساتي، او سړی وی په دنیا کې را باندې خیر دی، بیماری راولي، په دنیا کې مصیبت راولي، خو د قبر د مصیبت نه مې وساتي، په دنیا کې تکلیف راولي او زحمت راولي، خو د آخرت د زحمت او د تکلیف نه مې وساتي. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سل الله العافیه، تا خو د الله نه بلا غوښتي، د بلا د الله جل شانه نه عافیت غواړه فورا. نو انسان د عافیت سوال به کوي، لیکن په د باندې سره د هغې بیا مصیبت راشي، بیماری راشي، تکلیف رالو، غم رالو. اوس چې کله دا څیزونه راشي، د هغې د راتلو نه پس د فرض څه جوړېږي؟ د فرض دا دی
چې پاغي مصیبت باندې د الله د پاره صبر کوي. دی وی چې هذا من عند الله، دا د الله د طرف نه ده او د الله په قضا او تقدیر باندې زما صبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه بیمار شو، د لور زوی د حضرت زینب رضی الله عنها، دا د پیغمبر علیه السلام لور بی بی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب راواستلو چې یا رسول الله تاسو راشئ ماشوم سختۍ کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه قاصد ته ووی چې څوک راغلی او چا خبر راوړی و، ورته یې فرمایل چې زه اوس دې وخت کې اوزګار نیم ځکه چې د الله رسول خاتم النبیین سید الرسل ټولو انبیاو د پیغمبرانو سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوي او د هغې په زمانه کې د هغې نه پس یا د هغې نه رستو تر قیامته پورې بل یو پیغمبر نشته. نو دا څومره زمانه چې راځي د دې ټولو دپاره د الله جل شانو د طرف نه یو دستور او یو قانون چې هغې ته شریعت محمدي ویلی کېږي دا خلکو ته ورکولو، د ژوند په هر موړ کې په هر ګوټ پیر کې دا خولو. د الله رسول به کله جهادونو کې مصروف و، کله به په قضا کې مصروف و، کله به د مسلمانانو په مصالحو کې مصروف و، کله به د الله جل شانه په یاد کې او په عبادت کې مصروف. د ورځې به ځان ستړی کو په جنګونو کې، د مسلمانانو په خیرخواهۍ کې، د شپې به الله جل شانه ته ولاړو او دومره به ولاړو، دومره اوږد قیام او قرات چې حدیث مبارک کې راځي حتی تورمت قدماه، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھول جاتے تھے، خپې به وپړسې دي. او دا ال کېږي چې سړی ډېر اوږد ولاړي او داسې ولاړي چې حرکت نه کوي. مونږ خو 4 رکعاته مس بعضې وروڼه په 2 منټو کې ختم کی او په هغې کې هم په قیام کې کله په یو خپه کله په بله خپه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا اوږد قیام کولو. داسې د پیغمبر علیه السلام صحابه داسې وو چې کله به په هغې باندې مارغه کېناست هغې به حرکت نه کولو، نو مارغه به دا خیال و چې ګنې دا ستن ده یا کاڼی دی یا بل یو شی دی، دا به ځان ستړي کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغام رساته ووی چې لاړ شه او دې ته ووایه یعنې لور ته مې چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى فلتصبر ولتحتسب ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. دې ته ووایه چې الله جل شانه چې څه واخلي نو دا د هغه دي، د هغه ملکیت دی. ان لله ما اخذ، جو چیز اللہ نے لی وہ اللہ کی تھی، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اگر اللہ ملک ہے. وَلَهُ مَا آتا، اور جو چیز اللہ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. پدی ټکی چې انسان پوشي دغه نه جزا او فضا نه بګیلی شکوي وی هیڅ بني تا ته وجود الله درکړی دی، نو دا ملک د الله دی، تا ته درکړی ته فایده اخلا. کدا وجود د انسان نه زمانه الله جل شانه والی نو ما ته په دې خفګان نه دی پکار. حضرت ام سلیم رضی الله عنها بچی مړ شو، خاوند د سفر نه راغلو، وته ونه وی او په سهار چې شپه تېره شوه ته یې وی چې موږ ته چا ګاونډیانو لوښی راکړی د استعمال لپاره وغیره نه لوښی وغواړي نو موږ به ورکوو که نه؟ وی چې ورکوو به وی د هغې په ورکړه کې به موږ د خفګان اظهار کوو چې موږ نه دا لوښی بیا ولې واغېشتو؟ ورته وی چې نه د هغې لوښی دی، وی الله پاک چې موږ ته کوم بچی راکړی نو هغه یې واغېشتو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي ان لله ما اخذ، مال الله جل شانه درکړی دی، الله واغېشتو. بعضې سړي مازغه کار پرېږدي لیونی شي، چا ظالم د سره ظلم کړی دی لیکن تقدیر کې ستا دا لیکو مال لاړو، د خدای مال وتلی، سیلاب کې لاړو، د ظالم نه چې څومره ستا وس کېږي اغېشتی شي، لیکن د الله په قضا او د هغه په فیصله باندې به تقدیري طور سره صبر کې.
ځکه چې ملکیت د الله دی، دا وجود د خدای ملک دی، دا مال او دولت د خدای ملک دی، دا بنگلا او کور د خدای ملک دی، دا جیداد او پراپرټي د خدای ملک دی، دا عزت او منصب د خدای ملک دی، دا اولاد د خدای ملک دی، دا گاڑی او سورلی د الله جل شانه ملکیت ته حقیقی مالک یې هغه دی چې څو وخت یې الله جل شانه غواړي وري کې انسان ته پیدا اخلي به ته نو واپس واخلي. که په دې ټکي سړی پوه شي نه به په مصیبت باندې د ګیلې شکوې اظهار کوي، نه به په زړه کې راولي دا مصیبت په ما ولې رالو، د خدای خوښه ده. ان لله ما اخذ وله ما عطا، او د الله دی چې کله تا ته درکل چې درکل نو بیا هم د خدای دی چې درکړي دي. نو چې کله سړی دا عقیده جوړه کړي چې دا ما سره چې کوم ملکیت دی دا د الله دی، نو دی به شکر وباسي چې الله ستا شکر دی. صحت یې درکړی دی، الحمدلله یا الله ستا شکر دی تا راکړی. اولاد یې درکړی دی، ستا شکر دی تا راکړی دی. مال یې درکړی دی، یا الله ستا شکر دی. دلته کې د انسان غلط فهمي، داغه بے عقلی، داغه کمقلتوب دا دی چې د نسبت الله ته نه کوي، پاغه شکر نو باسي. خپل تجربے تھا، یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے، یہ مال میں نے کمایا ہے. قارون څخه چې بکس لاړو وی چې د الله په لار کې د مال دومره خدای درکړي، د خدای شکر وباسه. د بوته وی چې دا زما تجربه ده او ذاتی عقل له دا غیر په وجه باندې ما سره د مال راغلی. الله جل شانه ته ټول واغشتو خزانه په سر وي وزما کې راخ کلو ځان ته الله جل شانه ورسه کولې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب واستول دي ته وای ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت کے لیے ہے. دیتا تقدیر ہوئی ہر یو چیز اللہ جل شانہ سے یو خاص وقت پار راغلے دے، انسان یو خاص وقت پار راغلے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت کې فرمایل حدیث مبارک کې چې دا لو د نفاق دروازه خلاصي. د نفاق لو په عربی کې دی ته وای لو کان کذا فیکون کذا، کچره دا کار داسې شوی بیا به دا نو، کدا بیمار اسپیټال ته بوتلې بیا به دې مړ نو، کدا مال ما دی ځای کې بیا به دا نو. منافقین قرآن کریم کې وی، قرآن پاک کې لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ جو جنگ میں اور لڑائی میں اور جہاد میں ہمارے بھائی مارے گئے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے، نہ مرتے. نہ منافقین ہوئی لو کانوا عندنا، کچری منگ سروے دی بنو مڑ. نن سبا په هر کور کې تقریبا اکثر دغه خبرې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لو د نفاق دروازه خلاصي. یعنی څه مطلب؟ کچره سړی دغه سی وی وی وزل بد د زړه ته نفاق کوشي، الله دې مونږ وساتي. دی به ظاهر کې مسلمان وي لیکن دی بدن منافق وي. منافقین دغه وي که مونږ سره بیا به نو مړه. نو نن سبا دغه لفظ استعمالي، کچره دا مال داسې کړی وي دلته بیا به دا نو چې یو کار یو ځل وشو د الله جل شانو په تقدیر کې دا لیکو بس. ها پدې کې ته دستور الله جل شانه راستولې ده، دستور اساسی بنیاد شریعت او دین، داغه خلاف ورزي کتا کړي نو پاغه خلاف ورزي باندې ولې د مال پتلو نه، د ځان په ورکړه نه، پاغه خلاف ورزي باندې بتاخدي نسی. یو سړی د الله په لار کې په جهاد کې جنگيږي، د دشمن په غشي باندې ولګي دوه مړ شو، د شهادت درجه حاصله کړ، دیو په اعلی جنتونو کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عام مردگانو په شان بددی روح په علیین کې نی، علیین به ببره ترقی کوي او د مارغانو په سینو کې به پروتو د جنت په ونه د پاسه بدی الوزي. دا خاص د شهداو لپاره. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې تاسو دای ته مړه مو وایي، دا مړه نه دي، دا ژوندي دي. دم ځان وجلې دی ځکه چې داسې ځای ته لاړو چې هغه میدان کې قتل سترګو په وړاندې دی، ګولۍ چلیږي، ټینکونه دي، توپې دي، غشي دي، تورې دي، بمونه دي، دا هر څه شته، لیکن سره د هغې دی لاړو شهید شو.
او یو بل کس ته غم ځانو وجلو، لیکن هغه ته خدای په قهر دی، د هغه نه به خدای ناراضه او د هغې په وجه به دی په جهنم کې پروت وي. د الله رسول فرمایي چې یو سړی په دنیا کې زهر اسکل، نارینه یا زنانه، او دی په هغې باندې مړ شو، نو دی به په جهنم کې د دې عمل په سبب باندې جهنم ته ځي، په مرګ نه چې مړ شو. ولې شو؟ د مرګ خالق خو الله دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، مرگ مغه پیدا کړی دی، ژوند مغه پیدا کړی دی، لیکن تا ته دا ویلی دی چې مرگ به خپل ځان به مرگ نه راولې، نه تاریکې، کسب د مرگ به نه کې، بل به نه وجنې، ځانم مه وجنه، بل چې بې ګناه وجنې، په دې دې نیولي. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، چې چا یو مسلمان قصدن عمدن مړ کو، د هغه سزا جهنم ده، همیشه به په هغې کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپله کوم سړي ځان ووجلو په زهرو باندې، نو دی به جهنم کې زهر بس کې، او دا عمل به د سره ټول عمر کېږي، مري به نه ځکه چې جهنم کې مرګ نشته. دا سرمن بې سوځي، غوښه بې سوځي، هډوکي بې سوځي. سړی باندې چې دنیاي تکلیف راشي او مړ شي، نو د دنیا غار سلاړ، اوس د برزخ تکلیف شروع شي، لیکن د دنیا ختم شو، هغه نه به دا نه ختمیږي. او د جهنم هغه عذاب داسې دی چې د دنیا اور چې په سړي ولګي، نو اول سرمن سوځي، بیا د هغې د لاندې غوښه، بیا د هغې د لاندې رګونه او پلې، بیا د هغې د لاندې هډوکي، او زړه په سینه کې دننه د پښتو په منځ کې محفوظ پروت دی، هغې ته وروسته دا اور ځي. او د آخرت اور هغه ډومبې زړونو ته ځي، د هغې څه وی قرآن پاک کې دي: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. دا هغه اور دی چې دا به ډومبې مخامخ کېږي څه سره؟ زړونو سره. نو دغه کس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زهر څکي، مری به ورغېږي، به مرګ رغېږي، په دغه حالت کې مرګ شته دی. چا چې په چاړه باندې ځان والی دی او په چاړه باندې ځان په جهنم کې وایي، خلک به د هغه په تماشا. چا چې په ګولۍ ځان ویشتی دی او په ګولۍ باندې دی نیوې په مرګ باندې نشي، دی نیوې خلاف شرع کار کولو باندې شي، حق خلاف یې کړي، سزا خدای پاک په دې ورکوي. مرغ په خپل کټ پوزي مړه شي، په هغې نیول نشته. مرغ خو د الله په لار کې د شهادت هم راشي، په هغې باندې درجې دي او جنتونه دي، د حق خلاف کولو باندې نیول دي. بعضې حضرات زمونږ علماو یو مثال بیان کړی، یو سړی هغه په پانسۍ باندې ختی او خلک په تماشو غیر چاپیر ولاړو، خلک را جمع کړیو چې خلک ته عبرت والی. چې کله پانسی شو، ساتې ووته، مړ شو، ځوړندو، غاړې ته چې کوم دی نو پانسی پریوتې وه. نو په تماشګرو کې یو کس وایي چې ډېره ظالمه کړه ده د پانسۍ ده، دا رسۍ دی مرۍ ته پریوته، نو دی مړ کو، که دا نه وی نو دی نه مړ کېدو. بل کس ورته وایي چې نه، تا ظاهر ته وکتل، په حقیقت کې دا د رسۍ سره نه او د کړۍ سره نه چې د مرۍ ته پریوته، بلکې دی چې په کومه تخته ولاړو، هغه تختې ته لاندې لرې کړه، چې څنګه یې لرې کړه نو دی ځوړند شو، एकदम لاس خو یې تړلی، هغې تختې د لرې کولو په وجه باندې دی مړ شو، د دې کړۍ په وجه نه. که دا تخته نه لرې کېدی، بیا به یې کړه مسته پرته وه مرۍ ته. دریم کس ورته وایي چې نه، تاسو دواړو ظاهر ته وکتل، خطا مه وکړه. دا جلاد چې کوم دا تخته لرې کا، د هغه د وجې نه مړ شو. که هغه د ده خپونه دا تخته نه وی لرې کړی، دی به نه ځوړندېدو، د ده مرۍ ته به پانسي نه پرېوته. دا د هغه په وجه داسې وشو، دا جلاد ظالم دی. څلورم ورته وایي چې نه، دا جلاد نه، بلکې دا قاضي فیصله کړې وه. که قاضي فیصله نه وی کړی، جلاد به دی کله نه وجلو. قاضي فیصله وکړه
مجسټریټ فیصله وکړه، په کچرو کې فیصله وشوه، په کوټ کې فیصله وشوه، د هغې د وجې نه سړی پانسي شو. کوم جج چې فیصله کړي د هغه فیصله نه وی کړی دی بیا نه پانسي کېدو، بیا به د جلاد داسې نه کول، بیا به د خپو د لاندې تخته نه لرې کېده، بیا به غاړې ته مرۍ ته پړې نه پرېوته. پنځم کس پکې د هغې نه لږ هوښیار و، هغه ووایي چې نه دا قاضي نه دی وجلی، بلکې قاضي دا فیصله د هغه جرم په وجه باندې کړي ده چې د جرم کړی و، د فلانکې جنایت کړی و، فلانکې جرم یې کړی و، د هغې جرم په وجه باندې قاضي فیصله وکړه. که جرم یې نه وی کړی بیا نه، نو دی په حقیقت کې د خپل جرم وجلی دی، د سړی وجلی و نو ځکه دی پانسي شو. که د سړی نه وی وجلی بیا نه پانسي کېدو. نو دې کې هر یو لغونې گهرایی ته روان دی، د ټولو خبره ټیک ده. بعضې ظاهري سطح ته کتلی دي خبره یې کړې ده، بعضې لغونې د هغې نه غرق تلي دي، د آخري ټول نه وړاندې لاړو. خو شپږم کس ورته وایي چې نه د دې وجه دا نه ده، ګنې بیا خو په کار دا دی چې دا جلات هم پانسي شوی ولې د سړی ووجلو، دا د قتل په وجه نه بلکې د حق خلاف کولو په وجه باندې دی پانسي شو. دی جلاد دا مجرم پانسی کو، لیکن دی جلاد د حق خلاف ورزی نه کړی، د قاضي قضا مطابق فیصله کړی ده، د نه اجر شته او نه ګناه شته. او دی سړی د حق خلاف ورزی وکړه، د نه حق قتل کړی دی، ځکه چې یو قتل هغه دی چې قصاصا او وجنی، نو لا علیک ولا لک، د دې نه ګناه شته نه ثواب شته. یو هغه قتل دی چې په میدان د جنگ کې ستا مقابله کې د الله دشمن، د الله د رسول دشمن، د الله د دین دشمن، د مسلمانانو دشمن تا سره مخامخ شي او هغه ټیم کې هغه وجنی، دا باعث د اجر او ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غازی او مجاهد میدان د جنگ ته لاړ شي، نو د دوو سیزونو کې یو شی خامخا وراړي، یا آلته کې شهید شي نو شهادت مرتبه یې ومونده، او یا د ژوندی واپس لاړو نو مال غنیمت او اجر و ثواب یې راړو، دا دواړه یې خالي نه. نو دلته کې هم د وجل کړي دي، لیکن دغسې نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو په بدر کې او یا مشرکین قتل کړي، او په هغې کې غټ غټ سرداران، ابو جهل په هغې کې قتل شوی، امیه ابن خلف په هغې کې قتل شوی، عقبه ابن ابي معيط بدر کې قتل شوی، او نور غټ غټ کافر په هغې کې قتل شو، او یا کسان په هغې کې سلیری سرداران مسلمانانو قتل کړي. نو په هغې قتل کې خو د مسلمانانو تعریف خدای پاک کړي، او د دې صحابو بدریینو چې دا په دې جنگ کې حصه اخیستې ده، زمونږ اسلاف او کابر وایي چې د هغې صرف نومونه واخلې او د هغې په وسیلې سره د الله جل شأنه نه دعا وغواړي، نو الله پاک دعاګانې قبلوي. دا هم قتل کړي دي دې حضراتو، لیکن دا د حق موافقت دی، د حق سره سمون دی، د حق خلاف ورزي نه ده. نو عرض مې دا کولو چې په انسان باندې په دې دنیا کې د دپاره مصائب هم شته، تکالیف هم شته، دا امتحان دی، او دې ترقی په دې باندې کوي چې کله یو حالت راشي، کله بل حالت راشي، کله یو حالت راشي، کله بل حالت راشي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الله پاک فرمایي مونږ به تاسو ابتلا او ازمیخ کې چو بشیء من الخوف، کله به تاسو باندې ير راشي د دشمن یا د بل څه، والجوع لوګه براشي سبني، لکه په افغانستان کې ګرانی رااله د الله جل شانو د طرف نه امتحانات، ونقص من الاموال مال به کم شي، مخکې مو بینک بیلنس ډیر زیات اوس مال نه دارت، ظالمانو چې څومره سرمایه واغه ټوله ځان سره وړه، امتحان دی. اوس نر هغه دی، مؤمن هغه دی، د الله بنده هغه دی چې د ابتلاعاتو ته مخامخ دی ټینګ ودرېږي، بس د الله د طرف نه.
والانفس ستا په نفس کې براشي تا باندې تکلیف امتحان مخ کې صحتمن وي روغ رمټ وي اوس بیمار شوي مخ کې دی بینایی وا سترګې دی وي اوس په سترګو باندې ړوند شوي مخ کې دی شنوایی وا اورېدل کولای شل اوس په غوږونو باندې کوڼ شوي مخ کې دی گویایی وا ویل کولای شل په ژبه باندې اوس په ژبه باندې ګونګ شوي دا د الله جل شانو د طرف نه امتحان دی کچره دی وخت کې په خله باندې او په زړه کې د الله جل شانو نه شکایات او ګیلې مانی وي امتحان کې ناکام شو او کچره د الله په کړو باندې صبر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بی بی ته وي فلتصبر ولتحتسب اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اس کو جا کے بتا دیں کہ وہ صبر کرے ولتحتسب اور یہ صبر ثواب کی نیت سے کرے صبر دے کئی او د ثواب نہیں بعض سړی چې کوم دی نو هغه صبر کوي لیکن د ثواب لپاره نه لکه څنګه چې د جړا مختلف اقسام دي دغه چې د صبر هم مختلف اقسام دي جړا یو دا چې سړی جاړي چې مال مې لاړو سترګو نه اوښ کیږي بیمار شم په بیماری باندې جاړي دا نه جړا هغه قیمتي ده چې د الله د پاره سړی سترګو نه اوښ کې لاړي شي ګناه را نشي یا الله پاغې جاړي ته څومره مهربان یې د الله په مهربانۍ جاړي زه څومره بدعملی یم په خپله بدعملۍ جاړي دا یو ساس کې چې د سترګې نه پروزي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه ساس کې الله جل شانه ته ډېر محبوب دي قطرة دم او قطرة دمع یو د وینې ساس کې یو د اوښکو ساس کې د وینې ساس کې چې د انسان د بدن نه د الله په لاره کې توشي او یو د اوښکې ساس کې چې د سړي د سترګو نه د الله د ویرې نه توشي په خپلو معصیاتو باندې د خدای نه ویرېدو الله جل شانه ما ګناه وکړه الله مې ویني ویې جړل پېشمني وجړل ماښام یې وجړل سهار یې وجړل د ورځې وجړل د شپې وجړل په بړستن کې وجړل هر ځای کې الله جل شانه سمیع و بصیر او خبیر ذات ته ویني هغه فلتصبر ولتحتسب رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې صبر دیو زما عزتمنو په انسان باندې چې کوم مصائب او تکالیف راځي هغه په درې قسمه دي یو قسم هغه دی چې هغه د په اختیار کې دي او خپل په ځان باندې مصیبت او تکلیف راوستو ظاهر مهلک دي سړی وجني ظاهر یې وخوړل نو دا مصیبت پیرالو مرګ رالو یا وګد بیمار شو د په خپل بزان باندې راوست الله جل شانو د بیماری او د مرګ خالق دی لیکن کاسب دی په دی باندې دی نیولې کی یو هغه دی چې یو جرم وکړو د شریعت خلاف ورزي وکړه د حق په د باندې مصیبت رالو بیزتی وشوا او قاضي حکم وکړو چې دی اوای دومره کوړې اوای حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په رمضان المبارک کې د روزې په حالت کې یو شرابي شراب وسکل حضرت عمر رضی الله عنه ترا وسته شو یو شراب وسکل بر روزه ما تک وته دومره کوړې وای او کوړې لګول شروع کړل دا ذلت دا بیزتی دا رسوایی دا د انسان د خپل جریمه او د جرم په وجه باندې کده ګرمای نو خپل ځان دې ګرم کی او به وته فرمایل چې خدای دې هلاک کا پر رمضان کې خو زمونږ ماشومان هم روزي نیسي ماړه ماشومان هم روزي نیسي ته دومره لوی سړی بیا چې کوم نه روزه ماته او د حرام ارتکاب کې نیو قسم مصائب هغه دي چې په انسان باندې د جرایم په وجه باندې راځي دا د حق خلاف ورزي د وجه یو هغه دي چې په د باندې رال د خپل فعل له وجه درې قسم هغه دي چې هغه د دې په باره کې الله جل شانه فرمایي وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر جو مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا کمایا ہے تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان پہنچا فبما کسبت ایدیکم دار دواړو صورتونو کې ویعفو عن کثیر
اللہ جل شانہ تمہارے بہت سارے جرائم سے درگزر کرتا ہے. اللہ پاک ډیر کارونه ستاسو دي چې هغه معاف کی. خدای پاک درته تکلیف در نه کی، عذاب کې مبتلا نه کی. نو یو قسم هغه دي چې هغه انسان باندې تکوینی طور سره راشي، آسمانی یا زمینی، د هیڅ جرم نه کړي، نه ګناهګار دی او نه په خپل ځان سره څه کړي. مثلا طوفان رالو، سیلاب رالو، اوبه وچشوي، ځمکه کې اوبه لاندې لاړې، قحط رالو، فصلونه نه کېږي، تباه شول، زلزله راله وغیره وغیره. دې کې هم کله اجتماعي طور سره د بني آدم د انسان اعمال د هغې سبب ګرځي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې زلزلې هغه وخت ډېر راځي خطرناک چې کله زنا او بې حیایي ډېره زیاته شي، د هغې د وجې نه زلزلې راځي. په دې کې هم محرکات د خدای راولي، لیکن شاته سبب او یو ذریعه شته، ځکه چې په انسان کې خپله بې اعتدالي راله، د خپل اعتدال او توازن په خپل حال باندې ټینګ پاتې نه کو. نن سبا ورته خلک لفظ استعمالی نارمل، یہ قوم نارمل حالت میں نہیں رہی، ان میں افراط و تفرید پیدا ہو گیا. سو چا کې افراط ته، چا کې تفرید، غلو ده پکې. د هغې د وجې نه چې کله د انسان په اعمالو کې بګاړ راشي یا افراط او یا تفرید، الله جل شانه د هغې نظام د سمولو دپاره اوس خامخا څه کوي، الله جل شانه به څه کوي، دغه بګاړ د ختمولو دپاره، وزن راوستو دپاره. دا ګلکار په دیوال کې خښته لګوي، چې کله خښته پورته او ښکته وي نو چې نری ده نو په هغې کې لاندې مساله ډېره کړي، او چې کله غټه وي او سر بهر کوي یو طرف ته بل طرف ته وځي نو هغې نه یو اړخ یې ووایي. کله ټوټه استعمال کی، کله ډکره استعمال کی، کله ثابته خښته لګي. دا خښته چې ماتېږي دا د اعتدال راوستو دپاره. ډاکټر ته مریض لاړ شي او کینسر په خپه باندې لګېدلی دی، د شوګر سخت مریض دی، د کینسر د وجې نه خپه متاثر ده. ډاکټر ورته وایي چې دا خپه به کټ کېږي نو هله به دا مریض بچ کېږي. نو بیمار او رنځور فیسم ورکې، پیسې بیلې ورکې، دردونو ته بیل ځان مخامخ کو او خپه یې ترېنه پرېږه. ولې؟ ځکه چې بدن یې په ټول بچ کېږي. کله د یو قاتل له وجې نه چې د هغه قتل وشي، ځکه چې بې ګناه قتلونه یې کړي، د هغې قاتل د مرګ د وجې نه چې هغه به مړ کې نو هله به په معاشره کې اصلاح او فساد راځي. نن سبا د کافرو په ذهن کې دا خبره نه پروزي. معاشره به هله سمیږي چې یو قاتل سر وخوري، چې کله هغه قتل شو اوس به نور قاتلین چې د قتل اراده د چا چا کړي وه هغې به د هغې خپل ارادې نه رجوع کې واپس به لاړ شي، ځکه چې زما سره به دا عمل د یو غل د غلا په وجه باندې د خلکو ټول مالونه به محفوظ شي. نن سبا څومره خلک پریشانه دي په کورونو کې. دا د معاشرې یو فرد دی، یو جز دی. دا جز چې لرې کې نو هله به اصلاح راځي. دا هر یو سړی مني چې په خپه باندې کینسر ولګېدو نو خپه به پرې کړي نو هله بدن بچ کېږي، لیکن دې ځای کې بیا دا نه مني. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې یو قسم جرایم هغه دي چې هغه تکویني دي. تکویني جرایمو کې بیا الله جل شانه وغیرہ ولی دا غي مختلف وجوهات وي. یو خدای الله جل شانه خپل خوخه ده، ملکیت دی، چې کوم ځای نه یو شی واغشتو هغه کېخو، هغه لرې کو، هغه خپل خوخه ده. ام سلیم رضی الله عنها د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه بیبی ده، او بچې مړ شو، خاوند ته ونه وی، خاوند د سفر نه رالو، ټوله شپه ورته حال ونه وی چې خاوند مې ستړی ستومانه راغلی دی او خبر نه ورکوم چې شپه تېره شوه نو سهار یې ورته ووایي. ما تاسو ته مخکې بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ، وی چې یا رسول الله دغسې کار شو، ښځې مې را سره داسې معامله وکړه. زه رالم فورا راته ونه وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې زنانه بد ونه وی، بلکې الټه دعا یې وکړه چې حکمت نه کار اخیستی دی، ښه دعا یې ورته وکړه. د هغې نه پس الله جل شانه دوی ته یو بچی ورکړو چې د هغې نه ټول علما پیدا شو. نو تکوینی طور سره کله کله داسې وشي. په هغې کې د الله جل شانه مختلف حکمتونه وي. سوره کهف کې یو څو واقعې الله پاک ذکر کړي دي. موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام په کشتۍ کې روانو،
ماړنګي بغیر د اجرت او د کرایې نه په کشتۍ کې کینول او پورې غاړې ته یې بوتلل. او چې کله پورې غاړې ته نږدې شوه کشتۍ، نو خضر علیه السلام د هغې تخته ماته کړه. نوې کشتۍ وه، تخته یې ماته کړه. او خضر علیه السلام دا یاد ساتئ، نبوت کې شک ته بعضې حضرات وایي چې پیغمبر وو، ځکه عیسی علیه السلام اولو الفضل پیغمبروں کې دی، انبیاءو کې دی، لیکن صاحب شریعت ته. او خضر علیه السلام چې کوم دی نو هغه تکوینیاتو باندې مامور او موسی علیه السلام زده کړې دپاره الله جل شانو خضر علیه السلام ودخولی او چې ته لاړ شه. زموږ یو بنده شته دی چې هغه سره هغه علم دی چې هغه تا سره نشته. تخته یې لري که موسی علیه السلام ورته وایي دا دی څو کل دې خلکو موږ بغیر کرایې کینولو، نو پکار دا چې تا د هغې احسان ښه بدل ورکړی وی، تا ورته د هغې ملکیت کې په کشتۍ کې تصرف وکړو، هغه دې ماته کړه. خضر علیه السلام خو ورته هغه وخت نه ورته ویلو چې زه څه کوم، په ما باندې به اعتراض نه کوي. وروسته ورته بیا ووایي چې بادشاه ظالم کشتۍ ضبط کولې نوي او دا کشتۍ نوي وه، او دا د دوه ورونو ده چې هغه مسکینان دي، فقیران دي، د هغې نور هیڅ هم نشته، د ګټې وټې صرف دغه کشتۍ ده. او که چېرې بادشاه راغلی وی نو دا کشتۍ به خوښه شوي وه، دا به یې تېغشتي وه، خو ما په دې کې عیب پیدا کړو، دا عیبجنه کشتۍ بادشاه نه اخلي، باقي یو ټوټه د دی به پکې ولګي چې مرګ او ته به دواړه راشي نو سړی ته به ته غاړه کېږي د مرګ نه د بچ کېدو دپاره. نو کشتۍ محفوظ شوه. مخکې روانو یو هلک نورو هلکانو سره یې لوبې کولې. خضر علیه السلام لګیا شو، هغه هلک نه یې سر بیل کړو، هلک یې مړ کړو. موسی علیه السلام ورته وایي بېګناه نفس چې په هغه باندې د خدای لا حکم هم نه دی راغلی، مکلف هم نه دی، تا هغه وجنې دا ولې؟ ځکه چې د شریعت خلاف ده ظاهر. لیکن چونکې خضر علیه السلام په تکوینیاتو باندې مامور دی، هغه رسته کې وایي دې کې یو کار ما د خپل طرف نه دی کړی، د چا طرف نه مې کړی؟ د الله طرف. دې نه معلومه ده چې پیغمبر په وحي کړی. بیا ورته خضر علیه السلام رسته کې وایي چې دا لک دومره شرارتي او دومره وران او دومره مفسد و، په ده کې چې کومه ماده د شر و هغه دومره غالبه وه چې دی لوی شوی وی، نو ده به د خپل مسلمانان مور او پلار مشرکان کړی وی، کافر کړی وی. کله کله یو زوی نه مور او پلار داسې تنګ شي چې هر وخت دا خیرې کوي چې یا الله دی خو نه وی، دی خو چا وجلی وی، دی په دې ځمکه کې ننوتی وی، دومره دې تنګ شي. هغه داسې وی چې دی دا مور او پلار به ځان سره کافر کړی وی، نو دی خو ختم شو، خو الله جل شانو به د دې په ځای بل زوی ورکړي چې هغه به ډېر زیات اطاعت گزار او د مور او پلار منونکی. ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کله داسې وي چې تاسو یو شی نه خوښوئ، لیکن په هغې کې تاسو لپاره خیر وي. انسان په خپل خیر نه پوهېږي، ځکه چې دی د انجام نه او د عاقبت نه ناواقفه دی. دا تکلیف او مصیبت رالو په ظاهر باندې دی وایي نقصان دی، لیکن په هغې کې د لپاره خیر. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، او کله تاسو یو څیز خوښوئ چې دا دې وي او هغه تاسو لپاره شر وي. دلته کې دا زوی مور او پلار غواړي چې زما دې زوی وي، کله دې مړ نه شي، لیکن دغه زوی کې انجام کار د هغې دپاره شر و، الله جل شانه د هغې شر نه محفوظ ساتل. نو د الله جل شانه په تکویني امور کې د انسان دپاره خیر وي. بیا دیوال مات ولیدو چې را پرېوتو واله دی. خضر علیه السلام او د کلي د خلکو نه مېلمستیا اغوسته، هغې مېلمستیا ونه کړه، دیوال یې کوږ. خضر علیه السلام ورته دیوال وښی جوړ. موسی علیه السلام ورته وایي چې دا خو دومره دغه خلک ته بې مروته چې زمونږ مېلمستیا یې ونه کړه او ته ورته دیوالونه خېږې. خضر علیه السلام ورته وایي چې بس تا او زما ملګرتیا ګرانه. او دا یې ورته وایي چې دا دیوال چې ما وخېجولو ځکه چې دا یو رجل صالح نیک سړی، دا د هغه دیوال دی، هغه مړ شوی دی، د هغه نه ماشومان پاتې دي، دوه واړه یتیمانان، او د پلار د خپلو بچو ته د دیوال په یو رده کې خزانه ایښې وه کاڼو کې. که دا دیوال پرېوتی وی خزانه به ښکاره شوې وه،
او بیا چا لاروي باغشتي و هغه به تللی و ډکړې وي. لامازه که داسې وکړل چې هغوی ته دا محفوظ شي. حضرات اهل علم وایي دې نه معلومه شوه چې د نیک پلار او د نیک مور او پلار د صلاح د نیکوالی اثرات نه د هغوی اولاد تر ډېر وخته پورې په هغې نوړی پورې کوي او د هغې نه فایده اخلي. خدا انسان خطا شي دی دا وایي چې ګینې دا زما خدای سره حق دی، حالانکه الله جل شانه هغه نیک کس چې کوم په قبر کې پروت دی د هغه د وجې نه د هغه د اولاد سره د خیر معامله کوي. زمونږ رب دومره غیرتي دی، دومره غیرتي دی او داسې ښکلې صفات والا دی چې هغه یو نیک سړی دی، کله په پوښتنو کې د هغې اثرات منتقلیږي لیکن رو رو په هغې کې کمی راځي او د انسان د خپلې بدعملۍ په وجه باندې په هغه باندې بیا شر غالب شي. نو دا سړی په قبر کې پروت و مړو او د هغه بچي ماشومانو او دې پلار خزانه محفوظ کړي و چاته یې ورکړي نه و. الله پاک په هر څه باندې قادر دی. الله جل شانه داسې حفاظت کوي چې د یو بنده په لاس باندې هغه دیوال بیا وختو چې خزانه محفوظ شي او کله چې دا ماشومان رالوی شي نو دی به دا خپله خزانه واخلي. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې په دې باندې ځان په یول پکار دی چې دا دنیا دا همیشه په دې کې راحت نشته. په دنیا کې قرآن کریم کې الله پاک 3 قسمونه خوړلي دي او بیا فرمایي چې انسان په مشقت کې دی. لا اقسم بهذا البلد، په دې ښار مې د قسم وي، د مکې مکرمې د ښار قسم خدای خوري. وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، والد قسم خوري الله، د ولد قسم خوري الله، ځکه چې د والد او د ولد په خپله کې داسې رشته ده چې دنیا په آباده ده. 3 څیزونه قسم خوري. بیا فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد، تا خدای وبخه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. هر یو کس ستړي ستومانه کې دی، په منډه کې دی، هندوانم په منډه دي، کافرم په منډه دي، مشرکم په منډه دي، یهودیم په منډه دی، عیسایم په منډه دی، مسلمانم په منډه. د مسلمان په منډه کې چې دی مؤمن وي نو چین دی، سکون دی، اطمینان دی، راحت دی. او د کافر په منډه کې ستړي هغه دپاره عذاب باعث دی. په مشقت کې هر یو کس دی، تکلیف هم راځي، راحت او خوشحالي هم راځي، غم هم راځي، مصیبت هم راځي، فقر هم راځي، غنا هم راځي، صحت هم راځي، بیماری هم راځي. مال هم کله ډیر شي، کله په مال باندې زوال او نقصان او تاوان راشي، غلاړ شي. د انسان او د مسلمان مؤمن دا غ ذمہداري دا ده چې صبر الله جل شانه طرف ته نسبت او د حق د لارې نه دی بې لارې نشي. دغه وخت کې دغه فریضه څه ده هغه خپله وپېژني، په هغې باندې عمل کوي. الله جل شانه دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي.